اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سرفراز دورانی جی پایم خیبر نیوز سره جی تاسو ته مینه ډک سلامونه. عزتمنو، پرون جی یو واقعه شوې ده، یو ډیر افسوسناک واقعه شوې ده. زه د وخت کې چې کوم دی نظامپور په علاقه په دې چلپاڼۍ کې زه موجود یم چې یو خاونه چې کوم دی خپل په دې ښځې باندې شپه کې 9:30 بجې ټیم کې پټرول یا چولې دی. خو دې شته مونږ وایو چې یاره فلسطین کې چې کوم دی ډیر ظلم روان دی. زه ویم چې پاکستان نه چې کوم دی فلسطین جوړ شوی دی. بهرحال دا جی هغه جینۍ هلک چې کوم دی دا رور دلته موږ سره موجود دی. دلته موږ سره خبرې به کوو چې ورسره که دا څه واقعه و. څنګه قربان ښه ټیک ټاک الحمدلله چې دا څه واقعه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو جی تاسو شکریا دا کوم تاسو چینل چې زمونږ आवाज اوچتونو کوشش تاسو وکړو او دا واقعه جی دا جی پرون نه شوي، دا جی بله ورځ ماسخوتن کې شوي ده تقریبا 9 بجې چې ما خور یو شپه مونږ کره وکړله ښه په امن باندې. هغې به مونږ ته شکایت کولو چې یاره لکه ما دا خاوند چې ده نشی شوی دی او دی اوس چې دی نو ما وی ټکوي. نو مونږ ورته وي یاره ته بس چې وی ټکوي دی نو به ده نه لکه طلاق واله. او بل اپشن هم دا دی که چا لکه ښځه خاوند نه لګي خپله کې نو لکه طلاق اپشن مونږ ته مذهب هم ایښی دی، پاکستان آیین هم ایښی دی. بس خبره ختم. واده څومره ټیم شوی؟ واده جی تقریبا 9-10 کاله وشول جی واده. ماشومان یې وي نور؟ ماشومان جی 3 اوله نه او یو چې دی دې ظالم چې کله ای باندې پټرول واچول د 9 میاشتو حامله خور وه جی زموږ. 9 میاشتې هغې په ډیلیوري کې چې دی نو کم از کم 2-3 ورځې وي او دې ظالم دا احساس نه و د سره چې یاره ده په جیب کې اچولي وه، بس خپله مرضي وه. کار یې څه کولو؟ کار جی د هېڅ نه کولو، بس دا اوزګار و. تاسو چې کله خور ورکولو تاسو ته پته نه چې دا هلک بېروزګاره دی یا ایسمار دی یا چرس کی؟ هغه ټایم تاسو سوچ ونه کړو؟ هغه ټایم جی هغه ټایم د عمر کم و، دا هغه ټایم بالکل شریف و. هغه ټایم د داسې څه کمپلینټ نه و. دا د اوس تقریبا کال نیمو شو. هغه ټایم د لږ ډېر کار روزګار کولو. دته ډاکسن ایستی مور پلار، موټر یې ورته ایستی دی، پورې ټرک هم ورته وایشتو. ده به خرڅول په تاوان باندې. د دې مین تنازع څه وه؟ جګړه په څه وه؟ تنازع مین بس هېڅ نه و. تنازع چې وې د مونږ ته کمپلینټ کولی شو چې بھائی ما ته دا مسله ده چې مونږ ورته نه وی حل کړی نو بیا څه خبره وه. چې تنازع وې خو ټول کلي ته به پته وه، ټول کلی ده باندې به مونږ سر خیر دی آی نه تاسو تپوس کولی شئ پټ وکئ چې هېڅ مسله نه وه. دا مست شوی و، نور هېڅ نه و. ده به وي یاره ما مازه کار نه کوي دا نه کوي. ده چې مازه کار ته منتقل هم کله خو نه هغې وي یاره ما بچي دي او ما بچي دي زه ځم خپل کور ته الان کې بچي ورسره مونږ یاره دا هم د تا سره وي چې ته کوم راتلونکی ماشوم دی هم د تا سره وي. خو بس هغې وي نه یاره هغې خپل کور ورانول نه غوښتل. دا چې کله واقعه وشو نو هغه ټایم شپه کې مالت کې څوک داسې ووتو بار؟ بالکل راووتل جي دې واقعې نه بعد چې کوم لږه هله ګوله جوړه شوی نه پس ته هله ګله نه بعد محلهدار او د مونږ څخه خپل رشته دار وه موقع باندې ورسېدل چې یاره لکه دا خو وال ټکول کوي ته اطلاع بیا میلاو شوه. محلهدار هم راغلل. اوس حالات څنګه دي پېښور کې ده؟ اوس جی حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ده او حالات خو ډیټیل الحمدلله و یاره ښه دي انشاءالله ډېر زه ما خودی ستا د همیشه هر یو پروګرام کې دا خبره کړې ده او همیشه دا خبره به کوم تر اخره پورې به کوم او که به څه کم د خپل د پښتنو رونو ته هغه مور پلار ته هغه رونو خویندو ته دا میسج به ورکوم چې کله که تاسو یو لور خور ورکوئ په ګوره ډېر پسپوچ سمج ورکوئ د دې خاوند خو چې کم دی دا خپل ښځه د دې طرف نه دا خو چې کم دی دا خو مړه کړې ده، دا خو الله پاک هغه ته ژوند ورکړی دی. بل زموږ د بشیر ورور چې کوم دا خبره وکړه چې هغه حالات کې هغه ته الله پاک اولاد هم ورکو. زه ویم د دې د خاوند زه هم د سزا قابل نه دی، دا د ویشتو قابل دی. بل زه د بشیر بھائی دا خبره مو وکړو چې یاره زه د خپل خیبر پښتونخوا بې مثالي پولیس د خاص کل د ایس ایچ او وقاص خان ډېر شکریه ادا کوم چې هغه ما ته په ډېر سخت وخت کې راغو او دا سړی راټینګ کو. خو دې شته مونږ وایو څنګه چې ما سټارټ کړه دا خبره کړې ده چې یاره د پاکستان د خلک وایي چې د فلسطین کې دا کیږي لګیا دی هغه کیږي لګیا دی. زه ویم په خودی شته راشه د پاکستان نه چې کوم دی فلسطین جوړ شوی دی. دا ویډیو جی تاسو زیات نه زیات تاسو شیر کړئ تاسو که دې مجرم ته چې کوم دی سزا میلاو شي. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ جی.